نن چې کومه خبره موږ ستاسو په مخ کې کوو هغه د سفر میاشت. ډېر خلک داسې خبره کوي چې دا میاشت چې دا منحوسه ده او په دې کې هیڅ هم نه کول او ډېر انتهایی غلط طریقه کار چې هغه اختیاري. د ټول نه اول دا عقیده د خلکو جوړه شوې ده چې سفر په میاشت کې واده چې دا نه دي کول پکار، ځکه چې سفر میاشت کې واده وشي نو هغه واده چې هغه بیا منحوسه ناکامه مطلب پای تکمیل ته نه رسي. دویمه خبره دا کوي چې په سفر میاشت کې نکاح هم نه کول پکار، ځکه سفر میاشت دا منحوسه. او دریمه خبره دا ده په سفر میاشت کې شل چاړهګان او وړاندې پیریان چې هغه ځمکې ته کوزیږي او بیا دا د غاړو پیسکو د کوم دیهات علاقې چې دې کې دا خبره مشهوره ده چې دې کې دو کورونه چې کومږي سفر میاشت چې ختمیږي او هغه اختتام سره خپل کورونه صفا کوي او کچھ داسې کلمات وایي په کورونو کې په کمرو کې ګرځي او کوم ګوټونه چې هغه په ډنډو وایي او دا ورسره وایي چې اوزه سفرې یا پیریا یا جنا. نو که تاسو شریعت ته وګورئ اسلام سره د دې څه قسمه تعلق نشي. نه د سفر میاشت منحوسه ده، نه سفر میاشت کې واده منه ده، نه سفر میاشت کې نکاح منه ده. نکاح هم پکې جایز ده او واده هم پکې کولی شي. بله خبره پکې دا ده وی سفر میاشت کې قرآنونه چې دي کوم ختمونه چې انسان کې خیراتونه چې کې دا هم نه کول پکار، ځکه سفر میاشت منحوسه ده. داسې چرتې هم نه ده سفر میاشت کې ته ختم هم کولی شي، سفر میاشت کې ته خیراتونه هم کولی شي، قرآن خواني هم کولی شي، هر قسمه دغه کولی شي. د دې څه قسمه تعلق دین سره نشته. خلکو ځان نه دا خبرې جوړې کړې دي. پاتې شه دا خبره چې سفر میاشت کې کوم پیریان چې شل مازوران یا دغه ړانده دا راځي ځمکې ته کوزیږي او کورونو کې کینی او بیا سفر میاشتې اخري کوم کور خالی کولی سامان بار ته وړلي او دا کور چې دا صفا کولی یا وینځلي دا بالکل دروغ دی. دا خلکو ځان نه د خبرې جوړې کړې دي او د دې څه قسمه شریعت سره تعلق نشته. څنګه چې په نورو میاشتو کې واده چې هغه جایز او صحیح دقسې په دې میاشت کې یعنی نورو میاشتې او سفر میاشتې دا یو شان دي، څه قسمه تعلق یو بل سره نشته. دغه لکه منحوستیا حوالې سره نه د سفر میاشتې دا منحوسه ده. ورسره بله خبره دا مشهوره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چا چې ما دا خوشخبري واوروله چې سفر میاشت ختمه شوله نو زه به هغه له د جنت خوشخبري ورکړم. دا بالکل منګرټ حدیث دی، د دې حدیث سره نشته هم نه او دا قسمه خبره چې دا بالکل ځان نه خلکو جوړه کړې ده. یعنی دا حدیث یو کتاب کې هم نشته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل دي چې سفر میاشت ختمه شوله او مالا چا خوشخبري راکړه چې سفر میاشت ختمه شوله نو زه به هغه له د جنت خوشخبري ورکړم. دا خبرې چې دي دا خلکو ځان نه جوړې کړې دي او د دې شریعت سره هېڅ قسمه تعلق نشته. پاتې شله د نورو حوالې سره خبره سفر میاشت چې دا هېڅ قسمه منحوسه نه ده. دې کې ته نکاح هم کولی شي او دې کې ته واده هم کولی شي او دې کې ته ختمونه هم کولی شي، دې کې ته نور تقریبات هم کولی شي، خپل دې کوم نیک کارونه چې کوي د هغې ابتدا هم کولی شي. نو نن دغه وه او دا چند خبرې مې ستاسو مخکې کېښولې چې دا په معاشرې کې ډېرې عامې دي. نو دې نه به تاسو هم ځان بچ کوئ او زه به هم ځان بچ کوم او امید لرم چې دا خبره چې دا کوم پیغام چې دا تاسو